ما أسماك ما أرقاك ما أغلاك لغتي أنت لي هوية يا لغة العربية يا لغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام. غرض په دې عبارت سره د مصنف رحمه الله هغه اجزا د کتاب ذکر کوي او یو مختصر خلاصه د دې کتاب ذکر کوي چې دا کتاب دا جوړ دی د دې دریو کارونو نه. یو پکې مقدمه ده او دویم درې اقسام چې اسم فعل حرف دی او دریم کار چې دی هغه به خاتمه ذکر کی. نو د کتاب تفصیلا خلاصه به دا شي چې په دې کتاب کې به اول مصنف رحم الله مقدمه راوړي، په هغې کې به درې فصلونه قایم کی. فصل اول کې به د علم نحوی تعریف، غرض، موضوع. فصل ثانی کې به د موضوع یو جز بیان کی چې کلمه ده او د هغې سره وابسته د هغې اقسام اسم فعل حرف. او فصل ثالث کې چې د موضوع دویم جز چې هغې ته کلام ویل کېږي د هغې به بیان او د هغې به اقسام ذکر کړي. بیا به د هغې نه پس په مقصود کې شروع کړي. نو قسم اول ته به راشي په اسم کې. اسم دا به تقسیم کې دوو بابونو ته. باب اول به په اسم معرب کې قائم کی او باب ثانی دا په اسم مبني کې. بیا به د باب اول چې اسم معرب دی په هغې کې به مقدمه راولي او داسې به د هغې مقدمه کې به د اسم معرب تعریف، د هغې سره د اعراب بیان، د عامل بیان، د هغې احکام، اصناف اعراب الاسم او اقسام د اسم معرب چې منصرف او غیر منصرف دی دا تفصیلا بیان به وکړي. دې کې به مقدمه قایم کړي. بیا به په دې باب اول چې کوم دا اسم معرب دی په دې کې به درې مقاصد ذکر کړي: مرفوعات، منصوبات، مجرورات. د هغې نه پس به خاتمه ذکر کړي او هغې کې به توابع د دې مرفوعات او منصوبات او مجرورات به توابع ذکر کړي چې 15 قسمه دي. په دې سره به باب اول تام شي. بیا به باب ثانی شروع کی په اسم مبني کې. د هغې به تعریف ذکر کی او د هغې چې اته قسمونه دي نو په هغې کې به جدا جدا فصلونه قایم کی ښه تفصیلا. بیا د هغې نه پس به خاتمه راوړي. خاتمه د دې ټول کتاب د دې ټول قسم چې کوم اسم دی هغې کې بیا مختلف تقسیمات ذکر کی چې اسم په دوه قسمه معرفه او نکره او اسماء اعداد او مذکر مؤنث داسې به تر اسم تبذیله پورې دا قصه وچلیږي. د هغې نه پس په دې سره به قسم اول د کلمې تام شي چې هغې ته اسم ویل کېږي. بیا به قسم ثانی کې شروع کی فعل. د فعل تعریف به مخکې ذکر کړی په هغه مقدمتون کې. نو بیا به د هغې اقسام ذکر کړي چې ماضي د مضارع د امر دی او د هر یو به تفصیل وکړي. د هغې نه پس به بیا د هغې رافع، نواسب او عوامل جوازم چې کوم دي هغه به ذکر کړي. د هغې نه پس به نور اقسام د دې ذکر کړي. په دې باندې به فعل تمام کړي. قسم ثالث چې دی هغه به په حرف کې قایم کړي. نو په هغې کې به حروف عامله او غیر عامله دا به ټول ذکر کړي. په دې سره به د کتاب اختتام شي. دا خلاصه د دې کتاب شو. مصنف رحم الله فرمایي ورتبته او ما ترتیب ورکړی دی د مختصر ته. دا هو ضمیر مختصر ته راجع دی نو مختصرون مذکر دی نو ځکه دا مذکر شي. على مقدمة په یو مقدمه سره و ثلاثه اقسام او په درې قسمونو سره چې اسم فعل حرف دی و خاتمه او یو خاتمه ده. رتبته ترتیب لکېږي وضع كل شيء في مرتبته کې خودل د هر یو شی په خپله مرتبه کې دې ته ترتیب وي. د کم یو شي ته مرتبه چې اولی نو هغه اول راوړي، که کم ثانیاً هغه ثانیاً، که کم ثالثاً نو هغه ثالثاً راوړي. بتوفیق الملک العزیز العلام په توفیق د بادشاه چې غالب ذات او ډیر پوهه ذات دی.
دلته توفیق د ملک دا ولې ذکر که دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې دا ترتیب کول د کتاب او تصنیف کول د کتاب دا ډیر ګران کار دی، دا بغیر د توفیق د الله تعالی نه نه کیږي. دویم د دفع د یو اشکال کوي چې په ماتن باندې او مصنف باندې یو قسم ګمان کېده چې یاره دی متکبره دی، ځکه رتبته کې ځان ته نسبت وکړو چې ما غوره دې کتاب د مختصر ته ترتیب ورکړی دی. نو گویا ځان ته نسبت کول دی کې یو قسم انانیت راته، نو چې انانیت پکې راته نو گویا دا انسان خلکو په ده باندې د متکبره ګمان کو. نو رستو یې حواله ورکړه چې نه دا ترتیب ګوره دا زما بنا دی رستو د توفیق د بادشاه ذات نه. العزیزی چې غالب ذات دی، العلام او ډیر پوهه ذات دی. علام د مبالغې صيغه ده او د الله په حق له علامه نه ویل کېږي، علامتون د الله په حق له نه ویل کېږي. اگر که تا د مبالغې ده خو دې کې یوه شبه د تاني شته دی، نو دې د وجې نه د الله په نومونو کې به علامتون نه ذکر کېږي، علام راغلی دی. اما المقدمتو اوس تفصیل ذکر کوي په دې هر یو کې. اما المقدمتو ففي المبادئ التي هر چې مقدمه ده ففي المبادئ التي دا په هغه ابتدایي خبرو کې ده یجب تقدیمها چې واجب دی مخکې کول د هغې. ولې واجب دی؟ وروستو وجه ذکر کوي. لتوقف المسائل علیها د وجې د تړونه د ټولو مسایلو په هغې باندې، دا ټول مسایل په هغې پورې تړلی شوي دي او په هغه باندې موقوف دي په دغه ابتدایي خبرو باندې. نو ځکه دا مخکې کوي، دا مقدمه راوړي چې دا نورې خبرې موږ ته پې اسانې شي. ففي المبادئ کې دا یو اشکال دی، سوال دی چې مقدمتون ویل کېږي ابتدایي خبرو ته او مبادئ ویل کېږي ابتدایي خبرو ته. نو دا خو ظرفیت الشیء الی نفسه راغی. مقدمه یعنی ابتدایي خبرې په ابتدایي خبرو کې دي او ظرفیت الشیء الی نفسه دا ناروا ده. جواب د هغې نه دا دی چې المقدمتون مراد موږ الفاظ اخلو، الفاظ مخصوصه دا په معانی مخصوصو کې، مبادئ نه مراد معانی واخلي یا بالعکس واخله، المقدمتو کې معانی واخله او المبادئ کې الفاظ واخله. ظرفیت الشیء الی نفسه برانش. المقدمتو مقدمتو کې یو څو ابحاث، یو بحث دا صيغه د څه شي ده، دویم بحث ماخوذ د چا نه ده او دریم تقسیم د مقدمتون. اول بحث یہ صيغه د اسم فاعل ده مقدمتون، یہ صيغه د اسم مفعول ده مقدمتون. که مقدمتون شي په دې باندې یو سوال دی چې مقدمتون خو معنی دا شوه چې مخکې کوونکی، نو دی خو مخکې کوونکی نه دی بلکې دی خو پخپله مخکې شوی دی او غیر مقدم کړی دی، دی خو مخکې کوونکی نه دی غیر لره. په دې باندې دا اشکال دی. جواب د دې نه دو جوابونه کېدلی شي. یو دلته دا مقدمتون د باب تفعیل دا په معنی د باب تفاعل سره دی. مقدمتون معنی متقدمتون یعنی مخکې کیدونکې، معنی به دا شي چې مخکې کیدونکې، او دې ته مقدمه ځکه وایي چې دا مخکې کیدونکې ده په نورو باندې، یا په خپله په د خپل ظاهر واخله. مقدمتون معنی مخکې کوونکې، خو معنی به دا شي چې مخکې کوونکې عالم لره په جاهل باندې. چې یو انسان په مقدمه باندې عالم شي نو د مرتبه مخکې د هغې کس نه چې هغه په مقدمه عالم نه او جاهل نو مقدمتون ورته څه کوي. او که صيغه د اسم مفعول شي نو بیا خو معنی صحیح راوځي. مقدمتون یعنی مخکې کړی شوی، مصنف دا مخکې کړی ده نو بیا معنی صحیح راوځي. دویم بحث دا ماخوذ ده د مقدمة الجيش نه. مقدمة الجيش د جيش او د لښکر چې دی یو څو اجزای، یو ته ویل کېږي مقدمه. مقدمة الجيش هغه قافلې ته ویل کېږي چې د دې لښکر نه مخکې روانې د دوی دپاره د اوبو بندوبست کوي، اوبو ځایونه ګوري، د پړاو ځای وله ګوري، مثلا کم خطر ورته راځي هغه ته لر کوي،
نه دې ته مقدمة الجيش وي. دا مخکې د لښکر نه مخکې روانې. دویم چې دی هغه میمنه دی، دا ښي طرف ته لښکر چې کوم رواني. دریم هغه میسره دی، ګس طرف ته چې کومه لښکر رواني هغې ته وي میسره. او څلورم چې دی هغه ذنب الجيش، کوم چې وروستو رواني لکۍ د دې لښکر. او پنځم چې دی هغې ته قلب الجيش وي چې په دې کې اکثر دا سرداران او مشران رواني چې دا بالکل په دې سنټر کې رواني او منځ کې رواني، دې ته قلب الجيش وي. نو مقدمة الجيش نه ماخوذ دی، هغه د دې وروستو لښکر دپاره فایده لټوي او دا وروستو لښکر ته دا کارونه اسانوي. نو دې ته مقدمه څه کوي چې دا د دې وروستو مقصود دپاره په دې کې داسې خبرې ذکر شي چې دا وروستو مقصود موږ ته په هغې باندې اسان شي. نو ځکه د هغې نه ماخوذ شوی دی. مقدمه په دوه قسمه ده، یو مقدمة العلم ده او بل مقدمة الکتاب. مقدمة العلم دې ته ویل کېږي چې په هغې کې صرف تعریف، موضوع، غرض ذکر شي، نور خبرې پکې ذکر نه شي. او مقدمة الکتاب دې ته ویل کېږي چې تعریف، موضوع، غرض سره نور ابحاث هم پکې ذکر شي، براعة الاستحلال پکې ذکر شي، د کتاب تعریف پکې ذکر شي، داسې نور خبرې مو سره ذکر شي. نه دلته مقدمة العلم مراد ده، صرف تعریف، موضوع، غرض بیان شوی دی. هر چې د کلمې او د کلام بحث دی نو هغه د دې موضوع اجزا دي، ځکه د هغې نه بحث شوی دی. نو دلته صرف مقدمة العلم ده. ففي المبادئ دا په هغه ابتدایي الفاظ او په هغه ابتدایي معانیو کې ده التي هغه یجب تقدیمها چې واجب دی مخکې کول د هغې. ولې واجب دی؟ ځکه ما تاسو ته وویل چې په دې کې درې خبرې دي، تعریف، موضوع، غرض. د دې درې واړو تقدیم واجب دی. وجه دا ده چې تعریف که چېرته ونه کړي، تعریف د شی ونه کړي، نو طلب د مجهول مطلق راځي. او دا ما مخکې ثابته کړې وه چې طلب د مجهول مطلق دا ناروا دی. یو شی چې ته طلب کې نو هغه به من وجهین به ته پېژنې. داسې نه ده چې د یو شي ته نه فایدې پېژنې نه ضررونه پېژنې او ته طلب کې. نو که ته داسې یو شی طلب کې نو په خارج کې تا ته لیونی ویلی کېږي. سم خلک دا کار نه کوي. دویم هغه موضوع پېژندل ضروري دی دپاره چې امتیاز راشي د هغه علم چې ته پې شروع کې، د هغه علم نه چې هغې کې ته شروع نه کې. او دریم غرض پېژندل ځکه ضروري ده چې ستا سعی عبث لاړه نه شي. نو ځکه د دې خبرو مخکې کول او د دې خبرو مخکې پېژندل ځکه ضروري دي چې دا وروستو مسایل موږ ته پې اسان شي. وفیها فصول ثلاثة، په دې مقدمه کې دې قایم کړي درې فصلونه. فصل اول کې به دې تعریف، موضوع، غرض راوړي، او فصل ثاني کې به یو جز د موضوع ذکر کی، او فصل ثالث کې به بل جز د موضوع ذکر کی. فصل د دې اعراب دا دی، یا دا مبني کا فصل مبني بالسکون. او دا به تاسو ته راشي چې مبني په دوه قسمه ده. یو دا ده چې په ترکیب کې نه واقع شوی، دویم دا ده چې په ترکیب کې واقع شوی خو مشابهت لري د مبني الاصل سره. نو دا دواړه مبني کېدلی شي. دلته فصل دا به مبني شي په دې اعتبار سره چې دا په ترکیب کې نه دی واقع شوی، نو مبني شو په سکون سره. دویم معرب کا، او معرب کا په اعراب د مرفوع سره. داسې ووایه دا مبتدا کا او خبر محذوف کا. فصل هذا، فصل هذا، یا دا خبر که د مبتدا محذوف دپاره لکه لاندې دې ناکتو ته اشاره کړې ده. هذا فصل اول، فصل موصوف شه، الاول دا صفت موصوف سره صفت نه، دا خبر ده هذا او هغه مرفوعی. نو مبتدا سره خبر نه پوره جمله اسمیه. یا دا معرب کا خو اعراب هغه ورکه د نسب، فعل به محذوف کی چې اعنی الفصل، زه قصد کوم په دې سره فصله. النحو، اوس تعریف د نحو ذکر کوي. نو نحو په لغت کې څه ته وایي، په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي. نحو په لغت کې ډېرو معناګانو سره راځي، او موږ به یو ان شاء الله یو لس ذکر کړو. لکه شاعر په دې شعر کې شپږ معنی دغلته راجمع کړي دي. نحونا نحو نحوك یا حبیبی، نحونا نحو الفا من رقیبی. په دې اول نیم بیتي کې د ویلې دي
درې معناګانې د راجمع کړي دي. نحونا من قصد وکړو، نحو په طرف، نحوی کا د قبیلې ستا، یا حبیبي ای زما دوسته. نو یو د نحوی معنی شو قصد کول، دویم طرف، دریم معنی د قبیله. نحونا نحو الف من رقیبی، مونږ اندازه کړه دا په اندازه د زرو رقیبان. رقیب او محبوب کې فرق دی. محبوب دې ته ویل کېږي چې ستا ورسره مینه، او رقیب دې ته وایي چې د بل قسم هغه سره مینه، نو دا ستا رقیب شي. نو مونږ اندازه کړه په اندازه د زرو رقیبانو، زر محبوبان ستا او ستا سره مینه، او زر عاشقان ستا او چې زمونږ رقیبان. نه دلته بله معنا ذکر شو چې هغه اندازه کول، نحو په معنا د اندازې سره. دا څلورمه معنا. وجدناهم مريضا نحو قلبي، مونږ موند کړه هغه په مثل د بیمار د زړه زما. لکه زما زړه چې څنګه ستا په عشق کې بیمار دی، همدقسې ستا دا محبوبان هم چې دا بیماران دي. نه دلته دریم نیم بیتي کې نحو په معنا د مثل سره راغله. او څلورمه تمنوا منك نحو من ذبيبي، چې دې تاسو نه تمنا کوله، ورزوی کوله په یو قسم د وسکو، یو قسم د وسکو باندې. نه دلته د نحو په معنا د قسم شو. نو په دې شعر کې شپږ معنی ذکر شوي: قصد، دغه رنګ طرف، قبیله، او دغه رنګ اندازه کول، مثل، قسم. نو دا شپږ معنی دلته ذکر شو. اومه معنا نحو په معنا د طریق سره مرضی، لکه هذا نحو سوي، نو معنا د هذا طریق سوي، دا لاره نیغه ده. بله معنا چې دا هغه د نحو راځي د فصاحت سره، لکه ما احسن نحوک فی الکلام، څومره ډیر فصاحت دی ستا په کلام کې. بله معنا په د نحو راځي په معنا د اعتماد سره او د میلان سره. او نه دا یو څو معنی د نحوی په کلام عربی کې راغلي دي. اصطلاح کې څه ته وایي؟ النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء. علم راوستل په قواعد او ضوابط باندې، داسې قواعد او ضوابط يعرف بها چې پیژندل کیږي په هغې سره احوال اواخر الكلم الثلاث، حالتونه د اخر د کلمو دریو چې اسم فعل حرف دی. په کوم اعتبار سره؟ من حيث الاعراب والبناء، په حیثیت او په اعتبار د اعراب او د بنا سره چې دا معرب ده او که مبني. نو دې نه دا معلومه شو چې یو خبره به په نحو کې موږ دا پیژنو چې اسم فعل حرف دې کې څوک معرب دي او څوک مبني دي. نو دا د کلمې اجزا شو. او دویمه خبره وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، جوړښت او یو ځای کول د بعضو کلمو د بعض سره د دې طریقه به موږ ته په دې نحو کې ښودلی کېږي. نو ګویا د دې تعریف نه د دې نحوې موضوع بیانه شوه. اول چې اسم فعل حرف د دې معرب او مبنیوالی پیژنو، نو ګویا دا کلمه شوه. او وکیفیت الترکیب، د ترکیب نه معلوم شو کلام، چې یو د بل سره یو ځای کې خو کلام ته جوړ شي، نو دې نه معلوم شو کلام. د دې تعریف نه واپس نحو د موضوع معلومیږي چې یو کلمه ده او بل کلام دی. بیا د تعریف کې یو جنس دی او یو سوی فصلونه دي. جنس خدا د علم باصول، په دې سره ټول علوم په دې کې داخل شو، ځکه ټول علومو کې هغه پوهه په قواعد او ضوابطو باندې. یعرف بها احوال، پیژندل کېږي په دې سره احوال. نو په دې سره علم الصرف تی ویسته، ځکه په هغې سره ذات د صیغې معلومیږي، ذات د کلمې معلومیږي، خو احوال نه معلومیږي. او دغه رنګې هغه علوم تی ووته چې په هغې کې سره د کلمې بحث نه کېږي، لکه علم الحدیث شو، علم التفسیر شو. احوال اواخر الکلم الثلاث، اواخر الکلم الثلاث په دې سره تی هغه علوم ووتل چې په هغې سره ابتدا د کلمې معلوموي، او دغه رنګې
منځ د کلمې معلومي یا چا ویل د علم المعانی او علم البیان تی وته ځکه په هغې سره اخر د کلمو ثلاثو نه بیانېږي. من حيث الاعراب والبناء دا بل فصل ثالث په دې سره تی وته علم العروض. علم العروض چې د په هغې کې د کلمې اخیری حالت بیانوي خو د جهت د اعراب او د بنا نه بیانېږي بلکې په اعتبار د وزن سره هغه بیانېږي. وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض دا چې د څلورم فصل دی. په دې سره ته هغه علوم وتل چې هغې کې بحث کېږي د مفرداتو نه لکه علم الهندسه شو او علم الهیئت په دې کې بحث کېږي خو د مفرداتو نه د تراکیبو نه په دې کې بحث نه کېږي. نو تعریف دا جامع هم شو جنس پکې راغی او مانع هم شو د دخول د غیر نه ځکه فصلونه پکې راغله ټول علوم تی وته. والغرض منه دویم چې د غرض او فائده او ثمره او غایه دا ټول الفاظ مترادفه دي دا بیانوي د دې علم نحوي. هغه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب بچ کول د ذهن دي د خطای لفظینا په کلام عربی کې یعنی نحو چې چا یاد کړه او د چا زده شوه نو دا انسان به د لفظي خطای نه بچ کېږي. لفظ کې به د عبارتي غلطي به د نه راځي. په دې باندې یو سوال دی چې خطا لفظي دی ویل نو خطا لفظي خدا خو د ژبې غلطي د ذهن غلطي خو نه نو په کار خدا و صيانة اللسان عن الخطأ اللفظي او لاندې د ناکت اشاره کړې ده وفي نسخة اللسان په یو نسخه کې د دې راغلي صيانة اللسان. نو جواب د دې نه دا دی چې اصل کې دا غلطي دا د ذهن خو دا ژبه دا ترجمانه ده د دې ذهن. نو چې ذهن کله خطا شي نو ژبه خطا کیږي. نو اصل کې داسې ده صيانة مبین الذهن بچ کول د هغه بیانونکي د ذهن هغه ژبه. نو چې کله ستا ذهن د غلطۍ نه بچ شي نو ژبه به دې په خپله بچ کېږي د غلطۍ نه. نو دا عبارت صحیح دی. خطأ لفظي د خطا لفظي نه نو په دې کې اشاره وکړه علم الصرف یې تیویسته ځکه هغې کې خطایي لفظي هغې نه سړی نه خطا کېږي بلکې نه بچ کېږي بلکې د صیغې نه بچ کېږي د صیغې د خطایي نه بچ کېږي. دویم علم المعانی علم البیان تیویسته ځکه په هغې کې د غلطۍ معنوي نه بچ کېږي سړی. او څلورم علم المنطق تیویسته ځکه په هغې کې د فکري غلطۍ نه سړی بچ کېږي د لفظي غلطي نه سړی نه بچ کېږي. فی کلام العرب په کلام عربی. وموضوعه بل چې دی هغه موضوع د دې علم نحوي هغه دوه دي الکلمة والکلام. موضوع څه ته ویل کېږي؟ موضوع په لغت کې ویل کېږي یو شی کېښودل. اصطلاح کې دې ته ویل کېږي چې ما یبحث فيه عن عوارض الذاتیه چې په هغې کې بحث کېږي د ذاتیاتو د شي نه یو ذات ته چې کوم شی عارضیږي د هغې کې بحث کېږي نو دې ته به موضوع د دغه علم وي. مثال په طور د علم طب موضوع ده بدن د انسان ځکه بدن د انسان ته چې کوم شیان عارضیږي او کومه بیماری عارضیږي نو ډاکټري چې د بعینه د دغه نه بحث کېږي نو دې د وجې نه دا موضوع د علم طب شه. دغه رنګې د علم الحدیث موضوع هغه بدن د رسول الله دی ځکه بدن د رسول الله هلته کېناسته هغه د عمل داسې وکړو دا کار یې وکړو دې نه منې شو دا یې داسې وکړو ټول حدیث د دې نه تاویږي د نبی علیه السلام د ذات نه تاویږي را تاویږي نو دې د وجې نه دا موضوع ده علم الحدیث شوه. دغه رنګې موضوع د علم نحوي کلمه او کلام ده. ټول ابحاث دا به د کلمې د اقسامو نه تاویږي اسم نه به تاویږي فعل نه به تاویږي حرف نه به تاویږي. دغه رنګې د کلام مرکب تام او د ناقص ټول ابحاث به د دې نه کېږي نو دې د وجې نه دا دوه شیان دا موضوع د دې علم نحوي شوه. په دې باندې یو سوال دی چې موضوع د علم نحوي د دوه شیان ذکر کړو یو کلمه او بل کلام او قانون دا دی قاعده دا د تعدد د موضوع دلالت کوي په تعدد د علم باندې یعنی چې د یو شي موضوع دوی نه دا دلالت کوي چې دا علوم هم دوی دي او حالانکه علم چې دی علم نحو دا خو یو دی دا خو دوه نه دي. نو جواب تعدد په دوه قسمه یو لفظي دی بل معنوي دی. تعدد لفظي دی ته وایي چې
اسې لفظ کې تعدد خو معنا تعدد نه. مثال په تور قاعد او جالس د دواړو یو معنا ده خو تعدد لفظي راغلی دی. او دویم چې دی هغه تعدد معنوي دی لکه بالغ او عاقل. دا چې څنګه لفظ کې تعدد دی همدغه رنګې په معنا کې هم تعدد دی. نو دلته کوم تعدد مراد دی؟ دلته تعدد لفظي مراد دی. او دا تا چې کومه قاعده او قانون وچلوو نو دا په هغه تعدد کې دی چې تعدد معنوي دی. دا خبره منل کېږي چې تعدد معنوي دا مستلزم دی تعدد د علوم لره. خو دلته زمونږ کوم مراد دی؟ تعدد لفظي. هغه څنګه؟ کلمه او کلام د دې معنا یو ده، دواړه وضع شوي دي دپاره د معنا. اخري خبره په دې کې یو سوال دی، کلمه دې ولې مقدم کړې ده په کلام باندې؟ سره د دې نه چې کلام دا مفید هم دی، د کې فایده تام مخاطب ته فایده ورکوي، دا یو قیمتي شی دی، باید چې دا د مقدم کړی په کلمه باندې. دې د وجې نه الفیة ابن مالک کې به راشي هغوی بحث د کلام مقدم کړی په کلمه باندې، کلمې رستو کړی ده. نو جواب دا دی، دوه قسمه جوابونه کېدلی شي. یو جواب دا دی چې کلمه دا جز دی د کلام نه، هم لفظا مثال په طور زید جز دی د زید قائمون نه، هم معنا نه د زید معنا د حیوان الناطق مع هذا التشخص، او د قائمون ذات من له القیام. نو د دې د معنا واپس جز دی د معنا د کلام نه، او قانون دا د جز د شی د مقدمي په کل باندې. دویم جواب دام کېدلی چې کلمه دا مفرد دی او کلام دا مرکب دی، او مفرد مقدمي په مرکب باندې. په دې ځای باندې سبق بس دی. وبالله تعالی التوفیق والله اعلم. دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.